د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل مبارک وایو حامدا و مصلیا اما بعد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل مبارک شایسته سپینه نری جګه نورانی برابر ول. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د حسن بن علی رضی الله عنه مبارک څخه هغه د خپل ماما څخه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فضل اوږده او نری جګه و. د پزې نرمه او کلکه برخه یې په جګواله او اندازه کې سره برابر سم او یو شی ول. دلایل نبوت. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د یو صحابي رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک نرمه او باریکه پزه و. دلایل نبوت. علامه سید جعفری برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د پزې مبارکي میانځنۍ برخه جګه د پزې سر یې لږ د خولې طرف ته مایل و. د شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. علامه سید جعفری برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په بعضی روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پزه مبارکه په جګوالي او کې سره برابر و، خو د پزې نرمه برخه یې لږ څه جګوالي پکښې و. او په بل روایت کې راځي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د پزې مبارکه نرمه برخه د خولې طرف ته څه مایله و. نو د دې دوه روایتو په مابین کې ښکاره ټکر دی. نو د دې روایت په تطبیق کې یو قول دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پزه مبارکه ټوله په جګوالي او برابروالي کې سره یو رقم و، خو معمولی غوندې سر یې د خولې طرف ته مایل و چې په ځیر کتلو به معلومېدی ډېر کوږوالی نه و، ځکه چې هغه هم خوندور نه وي. نو یو راوی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د پزې برابري او جګوالي را نقل کړی دی، هغه معمولی کوږوالي ته فکر نه دی کړی. هغه بل راوی په ډیر ژور فکر دا معلومه کړې ده چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پزه مبارکه جګوالي او برابروالي سره سره د خولې طرف ته لږ څه میلان هم درلودي. بل روایت په تطبیق کې چې د مخکنی روایتو کې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک یو قسم زلا او نور درلود دي، چا چې په بې فکرۍ ورته کتلی وای نو دا ګمان به یې وکړي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پزه مبارکه په جګوالي کې سره برابره ده، خو د پزې سر یې لږ څه لوړوالی لري. خو د فکر بعد به یې معلومه کړه چې د پزې سر یې په جګوالي کې د نور پزې سره برابر دی، لږ څه د خولې طرف ته میلان لري، لکه څنګه چې یو قسم پزه په نارینه‌و کې د سردارۍ او جمال نښه ده. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم.